دا تاسو نن د ګورنمنټ دارالعلوم اسلامیه سیم شریف سوال د تخصص طلبا چې کوم مطالعاتي دوره باندې موږ راغلي داسې په کته باندې به وګورو. فلحال موږ دغه مدرسه دارالتقوا دې ته راغلي. ماشاءالله دې باندې ډېره خرچه شوې ده او زموږ په سوات کې دومره لویه مدرسه چې د هغې ټول ضروریات هغه په دې کې دننه پوره دي. دومره لوی بلډینګ زما په خیال دا بل ځای نشته. دا موږ دپاره د اعزاز خبره ده. خو بهرحال موږ چې د دې مدرسې کوم وزټ وکړو او وکتېده نو ماشاءالله ډېر ښه نظام هغه روان دی. چونکې تاسو د تخصص طلبا یې، تاسو وختي هم په دې کتابونو باندې وګرځېدئ. مفتي خلیل الله صاحب درته د موسوعاتو د دې بحث وکړو. مکتبه دا د دارالعلوم سره لازمي وي. ماشاءالله چې دغه حاجي نظام الدین صاحب مطلب العالي هغه ډېر محنت دغې مدرسې دپاره خپل مال خپل جان هر څه قرباني کوي. او بالخصوص دغه مکتبه چونکې زمونږ خو کار د مکتبو سره کتابونو سره د دې وجې زمونږ د ټولو نه اول نظر چې دی هغه په مکتبو باندې کېږي. نو ماشاءالله پوره کتابونه چې کوم د سخت ضرورت دي نو هغه دي راجمع کړي. خو که دې مکتبه کې دي نور هم اضافه وکړي لکه چې ډېرې لوی لوی موسوعې فقهیې او ډېر لوی لوی تفاسیر چې هغه په 25-30-50 جلدونو کې دي. نو چونکې دا لویه مدرسه ده نو دې سره مناسب دا ده چې د دې مکتبه دې هم ډېره وسیع وي او دې کې د دې علاقې د مصنفینو د پاکستان د ټولو مصنفینو بیا د عرب ممالکو د مصر چې دغه فقهي موسوعې فقهي ذخیره هغه ټوله دلته موجودې. نو انشاءالله ډېر خلک به دلته کې دې نه استفادې لپاره هغه به راځي. نو موږ دغه چې ګیر چاپېره مدرسه کې وګرځېدو یقینا دا زموږ د خوشحالۍ خبره ده. دې چې اوس زموږ د دې طلباو کوم اکرام وکړو دا هم ډېره د خوشحالۍ خبره ده. موږ د دې ډېره شکریا ادا کوو. ټول دغې مدرسې ته دعا وکړو. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. یا الله دغې مدرسې ته نور ترقي وکړه. کریم ذات ته د دې استادان د دې مشایخ او د دې اساتذه طلبا هغوی ته ډېر لوی مقام ورکړي. دغه مدرسه چې چا جوړه کړې دا چا پکې خپل مال لګول دی خدای په دواړه جهان ورته د هغې بدله ورکړي. یو روپۍ قبوله او مبروره وګرځي او دا د دین عظیم مرکز جوړ خدای زموږ دا سفر دا مطالعاتي دوره دا هم په خیر و عافیت سره سرته ورسوي. آمین.